بصر ابن کی بکثرت دعائک له دا الفاظ کتابونو لیکلي الله جل جلاله ستا زوی ته د سترګو نظر واپس ستا په دعاګانو او ستاسو سوچو که چې دا به څنګه دعا وایي ځکه بزرګانو چې په خپلو دعاګانو کې قوت پیدا کړي زمونږ په دعا کې قوت نشته هېڅ هم پرې نه کېږي او چې کله یو زنانه ده او تقواداره ده او د الله نه یاره ده او د الله سره تعلق کامل دی نو د دعا په قوت باندې تل نظر واپس را نه موږ له پکار دی چې په خپلو دعاګانو کې څه پیدا کړو قوت او قوت پیدا کېږي د الله تعالی سره په تعلق به څنګه جوړو نه بس د الله اوامر منل او د پابندو نه ځان بچ کړه د هغې لحاظ ساته نو کوشش به کوو که خیري امام بخاري د لسو کالو په عمر کې د حدیثو یادول شروع کړل دا واقعات موږ د کال په ابتدا کې طلباو ته وایو دې سره ایمان تازه کېږي داسې ده که نه ده بېشکه چې داسې موږ نه شو کولی خو ایمان پې د سړی څه کېږي تازه کېږي که د لسو کالو په عمر او بیا یې سفر وکړه حرمینو شریفینو او په دې علمي سفر کې نیت د حج او د علم اولنی سفر د امام بخاري رحمت الله علیه سره خپل والدې کړی دی پلار خو یې نه و کړی د پلار سهاره نه وه نو ما تاسو ته ابتدا کې و چې تربیت یې چا کړی دی میندې چې کله نیک خصلت وي نو خپل بچي په خپله زموږ مدرسو ته راوړي دا موږ بسالي یو خو د بناتو مدارس دي دې ته خو خود زنانه راځي که نه زمونږ مدرسې دي حقانیه ده د حفظ او د تجوید او د کتابونو په بورخو کې زنانه راغلي دي خپل ماشومان دې راوستي دي موږ ته وي چې دا داخل نیک خصلت په دې وجه پر زنانه وخواري پکار اول سفر سره چا وکړ والدي او مشر ورور د حج نه فارغ شو هغه ته واپس راغلل او د امام بخاري عمر ګوره لاس 1400 کالو ته نه دی رسېدلی ځکه 16-17 سال کې خو دې بیا کار شروع کړی دی د دې نه کم یقین وکړئ زمونږ ماشومانو ته په دې زمانه کې یعنې په دغه عمر کې مونځ هم نه یا ناظره د قرآن خو لویه خبره ده حفظ قرآن خو لویه خبره ده الله تعالی څه کسان منتخب کړي دعا به کوو چې الله پاک پکې مونږ هم شامل کړي خدای پاک ته خو څه حاجت نشته حاجت خو زمونږ دی یا الله ته خو خپل دین محفوظ ساتي خو په مونږ محفوظ کا ستا به اسم اونشي خو زمونږ به بیړه پاشي دا دعا به کوو انشاءالله که په خپل علم او په خپلو بچو باندې علم نو دې هلته پاتې شو حرمینو شریفینو کې د حدیثو دپاره لوی لوی امامانو هلته کې د حدیثو هغه زمانه کې مکه معظمه کې 2 کاله تېر کړل او 4 کاله مدینه منوره کې تېر کړل نو څو شو 6 کاله مسلسل سفر او د هغې نه علاوه شام ته مصر ته عراق ته مختلفو بلادو ملکونو ته سفر د علم د حدیثو دپاره کړی دا داسې په اسانه نه دي راجمع شوي دا حدیث فضایل مخې ته درجه مخې ته چې د علم څه فضیلت دی د حضراتو په نزد حضرت جابر ابن عبدالله یو میاشت سفر وکړ شام ته د یو حدیث دپاره یو میاشت دا په خوله یادېږي دا بعضې خبرې ښه موږ یې په زبان وایو په غوږونو یې اورو څومره سفر یې وکړو یو میاشت د یو حدیث دپاره ملک شام ته حضرت عبدالله ابن انیس صحابي دی یو حدیث ته 2 لفظونه دي پس یو میاشت سفر یو او چې هلته کې ورسېد نو دروازې ورته وډبولې هغه وی څوک وی جابر بن جابر ابن عبدالله راووت اکرام استقبال به کړی سره راغلی یو حدیث دی چې هغه تا ته معلوم دی ما ته نه دی معلوم صرف په یو حدیث پسې میاشت سفر او حدیث هم 2 جملې دي هغه حدیث ورته واورو
اول خو ته الله تعالی د لارې د علم او د دین د لارې فضایل سناو طلبه چې کله مراشي نو ته فضایل سناول پکاري چې خوشاله شي چې زه خو ډېر لوی کار ته راغلی طالبانو د علم ته فضایل اورول غواړي د الله په لاره کې چې څوک سفر کوي تبلیغ کې فضایل دي دې سره جذبه بڑھوي شوق زیاتی او به او تا حدیث وي چې د قیامت پر ورځ باندې ټول خلق الله تعالی را پاسي د قبرونو نه الله تعالی به اعلان کوي او هغه به قریب او بعید نږدې او لري ټول خلق به اوري اعلان وکړي او څه اعلان وکړي دا اعلان به الله تعالی کوي چې انا الملک الدیان دا دوه ټکي دي بس زه بادشاہ د تمامو بادشاہانو بادشاہ او د تمامو کائنات او اسمانونو د زمکو بادشاہ او نن مزه خلق ته د اعمالو بدلې ورکو صرف د تمره حدیث د پاره حضرت جابر ابن عبد الله سے کمزه تر شام ته څومره سفر وکړو نو کدا د یو طرف د میاش سفر او د هغه طرف نه دوه میاش مونږ جوان ته نشوت مدرسې ته نشوت او ټول ته د دین د مسلو ضرورت دی کنه دی دکاندار دی او که زمیندار دی او که ملازم دی او که اجیر دی که سړی دی که ښځه ده دا جذبه پیدا کول غواړي نو ما دا خبره کوله امام بخاری رحمت الله علیه د شپږو لاکو احادیثونه مونږ ته دا کتاب ولیکو او په دې کې څه د پاسه 2000 احادیث ما تاسو ته وویل امام بخاری رحمت الله علیه خوب ولید په ابتدا کې جزنا سے رسول پاک علیہ السلام تشریف فرما دے اور زما پلاس کے ببوز دے ہاتھ کا پن کا ببوز اور زد رسول اللہ مبارک دا خلی بدن نماشی و مچان شڑک دا خوب ولید دا خوب خبر استاذ تا بیان حضرت اسحاق ابن راہوے تا آغاو تا دا خوب تعبیر دا ہوئی چې تبا د رسول پاک علیہ السلام د احادیث و حفاظت کئی د غلط او د کمزوری او د موضوعی احادیث په دې بخاری کې چې څومره حدیث راغلي هغه ټول صحیح احادیث دي صحیح جی صحیح یعنی غلط نه دي دې کې موضوعی د ځان نه جوړ شوی من غلط یا کمزوري چې متضعیف وایي دا پکې نشته ذکر دی کتاب نو صحیح بخاری دی سیدے جی صحیح بخاری او دا اللہ تعالی دا کلام نفس دوائم درجه دا صحیح بخاری دی اللہ جل جلالہ استاذ بدی معشومان بانی بخاری شریف زدہ کر احادیث او دا طلباء بدی مدارس عربیوں کے منصر حقانیہ کے سکال 1200 کسانو تقریبا بخاری شریف ہوئی 1200 کسان او ترمذی شریف او ابو داود د دې سره یوازې دا کتاب نه دی ګورې ښه یوازې دا کتاب خلاصول کار ادارت د دې سره شپږو کتابونه نور هم دغه شانتي غټ غټ الله جل جلاله اسانه کړی دا کار یسرنا القرآن فهل من مدکر مونږ په دین اسانه کړی دا خوش تاسو کاستو والا خوش قسمت هغه کسان امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر خپل کتاب کے 7275 احادیث راجم کړل او دا ټول احادیث د قران پاک بیان دي څه دي بیان وضاحت ته وي بیان تفسیر ته وي د قران پاک بیان رسول الله علیه السلام د قران بیان په دوه طریقو سره کړل دي درې دي خود مشهور دي دا د قرآن تفسیر دی د قرآن بیان دی یو د رسول پاک علیہ السلام مبارک الفاظ د قرآن بیان کړی او بل د رسول پاک علیہ السلام د بدن نوتی مبارک اعمال چاغي تمون افعال وای پستر کو مبارک او هغه څنګه جون تیر کړی په زبان مبارک په وګونو په لاس او خپو دا ټول بیان په دې احادیث کې راغلی نو دا احادیث د چا بیان دی جی وای چې د چا بیان دی د قرآن او قرآن د چا کتاب دی دا د الله تعالی کلام دی دا کتاب
نو په دې احادیث کې موږ ته امام بخاری زندگی پیش کړی ده ایمان راوړی او ایمان مضبوط کړي ځکه چې ایمان نه بغیر عمل نه قبلي د ایمان نه بغیر من عمل صالحا من ذکر دی آیت کې دا بیان شوی ایمان د ایمان نه بغیر غټ عمل الله نه قبلي او چې ایمان راوړي نو وړو کې عمل د الله تعالی په نظر کې هغه ډېر غټ دی ایمان شرط دی نو اول ایمان دی په دې کتاب کې قرآن پاک میں ایمان ذکر ہے ایمان ډیر قیمتی چیز دی بنیاد دی او دا اساس دی بیا په آخره کې امام بخاری رحمت الله علیه د قیامت نظاره بیان کړم ما چې کوم آیت وی کړ او کوم حدیث وی وي دې کې امام بخاری رحمت الله علیه پورا امت ته د قرآن پاک یو آیت را نقل کړي او د رسول الله مبارک یو حدیث پیش کړی او د دې خلاصه دا چې الله جل جلاله با زما او استاد سره او د هر یو فرد سره ناری نوی اک زنانه بادشاہ دے کر آیا دا امیر دے کر غریب دکاندار دے کر زمیندار یا نہیں ہر فرد کیا اگر اسلام قبول کرے دیکھا ایمان نے راوڑے دے نو دا ہر کس طرح با اللہ تعالیٰ دا قیامت پورا حساب کئی سبا کئی حساب دا پورا قرآن و دا پورا حدیث و خلاصہ دا بس آگا حساب کتاب راغلے حدیث کی اور دا قرآن پا آیتوں کے وہ تا حساب ہم ہوئی او وزن و تا ہم ہوئی والوزن او دا حساب دا وزن معنی تلل دا عقیده دا زمونگا دا طولو دا مسلمانان چه دا قیامت پو رزبانے ما زمونگ ستاسو دا طولو اعمال او اقوال دا بدن کارونا دیتا اعمال وی او دا زبان خبری دیتا اقوال وی دا با اللہ تعالیٰ پر تلکی تلی دا زمونگ عقیده دا عقیده خدا کنه عقیده خوندا دا بیالا خبره ده چې موږ دا غي فکر نکو یعنی چې کله د کارخانه مالک لرکانو ته ملازمانو ته وایي چې میاش پس پته سره حساب کتاب کو دا میاشتې حساب کتاب نو سم خیال لې به د شپې خوب کی چې د کومې پورې خپل کافي سوتره کړی دا ډېر ګران کار دی نمونگ تا خدا خبر ہے کہ عقیدہ خمدہ خو فکر را سر نشتے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ قیامت پورز بانے وزن حق تے والوزن یوم ایدن حق ستاسو سربا ستاسو دا اعمال و حساب کو او حساب دا دے چے پتلا کے بے طلب نو تم را غٹا تلا دا قیامت پورز یا ڈیری تیلی دیو کو یا وطا خو ڈیرا غٹا دا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمائی حدیث کے راغلی کہ رسول اللہ مبارک کو فرمائے کہ دا قیامت پورز بانے کا مدتلا اللہ تعالیٰ زمین دا پارا نصب کئی ناغا تمرا غٹا تلا دا کہ دا تمامی دنیا اسمانون و زمک و تمام کائنات پاگی کرات لیش سوچ کوئی دیتی نبی اللہ تعالیٰ دے نتیجی اعلانم کرد امتحان او د امتحان نفس بیا پرچی کتر نمبر لگول او دا غی نفس بیا د نتیجی اعلان اللہ تعالی اعلان کرد فمن ثقلت موازینو چې د چا تلی سشوی دنے کئی درانی شوی نبس فاولائک هم المفلحون دا کامیاب اصل کامیابی دا بیدا و چې د چا تلی سپک شوی ومن خفت موازینو اللہ فرمائی چې ما د چا سرم ظلم نه دی کړی دی خلقو د ځان سره خپل ظلم کړی دی اولئک الذین خسروا انفسهم نو په دې آیت کې الله تعالی ارشاد فرمائی چې د قیامت پرز به د عدل او د انصاف تلې ودروم او ستاسو حساب کتاب وکوم د اعمال او د اقوال نو د دې څه مطلب صرف وینا دا حاجی
صرف اوریدل دی نه دي بلکې څه ځان تیارول د حساب کتاب د پاره ځان تیارول اپنی کارگزاری درست رکھو چې بیا سړی او دا اعلان د کامیابی وکیږي هلته میزان بی دا د قیامت نظاره ده میزان بی الله تعالی بخپل قاضی فیصله وسوک کوي فیصله به الله تعالی کوي آدم علیہ السلام موجود وی زکا زمون د ټولو نکله کوي او رسول پاک علیہ السلام زمون پلار دی روحانی اب موجودی تشریف فرما به یو کس وړاندې کوي داسې میزان ما وړاندې کی تاسو وړاندې کی خزي وړاندې کی بادشاہان وړاندې کی ممبران وړاندې کی گورنران وړاندې کی دکانداران او زمیدار او دغه چل بکی او بیا د میزان سره فرشتہ ولاړ حضرت جبرائیل علیہ السلام څوک وي ځکه چې دا قران او حدیث هغه راوړي دي نو هغه موجود ذمہ داری خدا هغه دی به ولاړ او دی به اعلان کوي چې کوم کس کامیاب شه دا نوم او د پلان نوم او د قبیلې نوم باندې فلان ابن فلان من قبیله فلان نن کامیاب شو د دینه پس بچره ناکام نشي دا یو اعلان دی دا په ټولو تکي فلانه ابن فلانه د فلانه محله ناکام شو جهنم زید دی ورځ ته ځان تیارو د قران آیتونه دی او د رسول پاک علیہ السلام روایت ځان به تیارو ته ان شاء الله کوي د مرګ نه مخکې موقع ده وای او د مرګ نه پس پورې به یې سم نشته ځکه حضرت علی رضی الله عنه مونږ ته نصیحت کړی دی کنه صحابه کرام رسول پاک علیہ السلام شاگردان وولن الله دې داوی د شان مطابق هغه ته اعلی مقامات ورکړي صحابه کرام او صحابیات حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې ایرونو دنیا لاړه مونږ ته شاکړه آخرت را روان دي مونږ ته مخه او تاسو د دنیا ځامن م جوړېږئ د چا ځامن جوړ شي د آخرت لا تکونوا ابناء الدنيا بلکې د آخرت تکونو بلکې دا چې د آخرت ځامن جوړ شي اور اته و فرمایي زکه چې نن د مرګ نمخ کې عمل دی حساب نشتا او سبا د قیامت پرز باندې به حساب کتابي عمل بني بیا به د عمل دروازه بند شي بیا به د حساب دروازه کولاو شي درازي چې کلک عزم وکړي ځان آخرت ته تیار حساب کتاب د ځان سره پکار دی کوي د نن نفس په حساب کو د ځان سره ما خام چې کله ودکی صحیح حساب وکړو چې ما نه کوي سونه کړی دی او بدې می سونه کړی څنګه دا خبره دکاندار چې کله ما خام ودکی نو حساب کوي کنه کوي او خو د دوه ورځې حساب کوي دکاندار د نن نه او د سبا نه ورځي نن به څومره ګټه وکړه څومره تاوان او سبا به په دې بازار کې لګو کو کنه کو موږ ټول دکاندار زمیداران ملازمان که حساب نکو نو موږ ځان سره د قبر او د حشر او د آخرت حساب نه حالانکه حاسبوا قبل ان تحاسبوا حدیث راغلی حضرت عمر رضی الله عنه حساب وکړو د ځان سره حضرت عمر سے وی چې د ځان سره حساب وکړي او د مرګ نه مخکې څومره تقوادار څومره ورع څومره محتاط زندگی حضرت عمر سے تیر کړی خلیفہ وقت تقریبا صدپا سلس کال داغه خلافت مون خلافت بادشاہت کې فرق نکو دې کې ډېر فرق دی خو ځا باچاو عام لفظونه بووي سو باچای لسدور اسکاله باچای او داسې د احتیاط جن دې تیر کړی دی داسې د احتیاط چې کله بس ضرورت پېښ شه د بیت المال نه د په کور کې بنو طبيب ته وایي د کور ولو بیماری ته شات پکار دي شات اصل غبین کور کې نو بیت المال کې او بوتل دو بوتل هر څو نه دي بیت المال کې شات موجود دي د بادشاہي وخت ته او صحابه کرام خپل ملګری ټول راغونه او ټول ته چې زما سره د پکور کې د شاتو ضرورت ته او دلته کې کور کې شات شتنو په بیت المال کې دي کتا سو اجازه کوي نو لک شات پتیواله داسې ژوندۍ تیر کړی بادشاہ دی ته او د دې باوجود یو علماء ته پته ده
ترمذی شریف د هغې په حاشیه کې لیکلي دي حضرت عمر رضی الله عنه چې کله وفات شو نو یو کال پس 12 میاشتې پسې د حضرت عبدالله ابن عباس سره په خوب کې ملاقات وشو پس کې ملاقات وشو دا د ترمذی شریف یو غټ کتاب دی دغه شان ښه علماء پیژنې طلبه د هغې په حاشیه کې لیکلي کال پس عبدالله ابن عباس ته ګیله وکړه چې صاحبه دومره موده پس راغلی ملاقات د مونږ خو درتلی نه شو نو ته خو زر راځه کنه ملګرتیا چې تېره شي د صحابو یو عجیبه ژوند د محبت حضرت عمر رضی الله عنه ته عجیبه خبره وکړه چېرته راتلی شو زه خو چې کله آخرت ته ورسېدم نو الله تعالی خپل مخې ته پیش کړم او زما سره د 10 کالو د خلافت او د بادشاہت حساب کتاب شروع اله اوس فارغ شو 12 میاشتې پس او خپې مې په خوېدو وي قریب و چې هلاک شوی خو خدای را باندې رحم داسې حساب کتاب زموږ مخې ته پروت دی د قیامت په ورځ باندې دغه اعلان چې چاته وشي چې دی کامیاب دی نو بیا نور څه غواړي خو خدای دې نه کې کدا اعلان وشو چې دی ناکام دی کامیابی غواړو کنه ان شاء الله الله جل جلاله دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي دې محدثین او علما او مفسرین ډېر خواري وکړي او په هر موقع باندې زموږ تربیت کړي موږ ته یاد دهانی کړي تبلیغ والا په سکور په کور باندې ګرځي چې راشه اذان تیار کړي د قبر او د حشر آخرت د پاره او دغه علما دي مدرسې راته کولاو جمعتونو کې درسونه دي څه کوي زموږ تاسو د وړو تربیت کې آداب او تخی آداب بچیا دا سیوا کوي کور ته چې دنه کېږي د کور نه بهر راوځي د والدینو سره چې میلاویږي بهر چې کله په بازار کې ګرځي دا آداب د خوراک سکاک د قضاء حاجت بیت الخلا دا آداب او تخی نو لوی محسنان دي دغه علماء امت زموږ تاسو په سر ومونږ او تاسو باندې لوی احسانات او بیا د بناتو مدارس د بناتو د دې ماشومانو چې تربیت وشګل د ماشومانو دا مونږ چې د زبرګانو نمونه اخلو کنه او رحمه الله رحمت الله علیه وسروایو نو دا د وډکونه نه زبرګان خلو کنه د پیدایش سره خواري پېښې وي د خپل خواري کړل چې کله په ماشومانو باندې والدی خواري وکړه نو شیخ عبدالقادر جیلانی ته جوړ معشوم سره خواري وکړه امام بخاری ته جوړ مونږه څومره په عظمت دغه د ټول هغه ته زموږ چې په دې تمام اسلامي دنیا کې په بخاری شریف ختم کیږي په دې اخیر ورځ خاص کر هغه بنات او بنن چې الله کې دوره حدیثي اخیری کار نو ان شاء الله خپل بچي د مدرسو ته وقف کو بس خو هم دا خپل بچي مونږ حافظان کو ناظره په وایو عالمان جوړ او دا بچیان چې کوم دي زمونږ بنات دا دي بنات او معلمات ته حواله علم په ټولو باندې فرض دی په سړو باندې علم فرض دی په زنانو باندې علم څه دی دا فرض دی او چې کله د زنانو تربیت وشي نو بس بیا د کور ماحول بدل وای مرد پڑا فرد پڑا عورت پڑی سارا خاندان پڑا سړی چې کله علم حاصل کړي او سړی عالم شي او چې کله زنانه علم حاصل کړي نو پورا خاندان ته علم دند شي په کور کې دنه دغه زنانه چې کله تربیت وشي دا به د ذکر اذکار اهتمام کوي د درود شریف د استغفار دوی چې کټوي په خین امت الله تعالی ذکر کوي او که د قران تلاوت کولای شي نو کوي زموږ د کتابونو کې لیکل د زنانو جذبه په خوا بل شان او اوس بل شان دي او زموږ د ټولو نه مړی جوړ شو د سړو نو د خزو یو کتاب لیکل دي نوم خو د صحابي ارسته د خیر یو بیبي ده په خوا زمانہ کې با د زنانو په تنور باندې روټي پخول او دار چا په کور کې په تنور نو محله کې به و تنور بس او زنانه به هغه ته جمع کېدي نه دادي خپل خويند مېندو ته دا خبره هغه ته بخزي جمع کېدي او نمبر په نمبر باندې به روټي پخول نو بس په نمبر باندې راس یو بیبي ده دا هغه چې کړه د روټو د پخورو نمبر راغی
د روټۍ په تندور کې پخې کړې او هغه حاصلې کړې او په شکور کې یا پس کې خودل په سر باندې او د ډېرې خوشحالۍ نه اعلان وکوي چلو بھائی میری تو 3 پارے تلاوت بھی پوری ہو گئی د دې دا معنا د چروټۍ به په خبره او د قران تلاوت ده وکور کې دنه ذکر مسجد البيت جوړ کې په خپل کورونه یو په محلي جمعه دي محله کې جمعه بل زم حدیث کې راغلي خدا د حضرت عائشہ رضی الله عنها د حدیث نه معلومه چې موږ ته رسول پاک علیه السلام حکم کړی چې په کورونو کې دنه جمعه خانه جوړي په دوه کورونو کې یو کوټه یا د محل یا د برندې یو جانب هغه د جمعات په نیت باندې مصالح پکې واچوي جا نمازو تسبیح پکې راځولند قرآن شریف پکې کېدای فضائل اعمال پکې د پښتو اردو کېدای او چې کله اذان وشي نو سړی د جمعات د ځمان سره سړی به کوم ځای کې موږ کوي جمعات او زنانه به هغه به سړی به د محلي په مسجد کې او زنانه به د کور په مسجد نو جوړو به ان شاء الله په کور کې مسجد د بیت مسجد البيت او بل دا د جدي زنانه او ته پکار دي مستورات وته چې په جامو کې دیو بل سره مقابله وکړي زیورات کې مقابله دیو بل سره مکوې په پیزار کې قیمتي لباس یو جوړه د ثابت کال لپاره کافي کی په خوا زمانہ کې یو ملک ناغي بده جامو ته کالی وي تاسو هم چرته وریدل کالی اوس هم ته کالی وي کالی د زموږ سره طلبه او ناغي به متکالی وي نو ماته تاسو کوم تاسو دې ته کالی ولي وای مونږ خو کالی هغه ته وای زنانه یې استعمال وې دې جامو ته مونږ کالی زکواو چې دا ثابت کال مونږه استعمالو دا د کال جامي قیمتي لباس هغه په خوانه دور ختم نه چې سړی به جوړه کړه وړو کې اختر له ترلو اختر پورې به زمیدار هغه په پټی کې شلولې و دکاندار په پناسته ناشتي اوس خو هغه زمانہ نه ده په جامو کې مقابله نه کول زیوراتو کې نه کول په خپل سړو باندې بوج کمول اخراجات کول ساده زندگی اختیار ساده زندگی او ځان ته د صحابیو ته زندگی مخه ته کې خو صحابیات چې رسول الله علیه السلام نه بیان نه کورونو او حضرت عائشہ امی جان فرمائی خپل خورئی ته قصه کوي حضرت عروه ابن زبیر چې خوریا زمونږه دنه کورونو حال داو درې میاشتې به مسلسل تیر شي سپوږمۍ براو خطا هغه بیا پریوته بل سپوږمۍ هغه پریوته بل براو خطا هغه پریوته ازمونږه دنه بیبیانو په کورونو کې وا په نغری کې په تندور کې چرته اور بند شي نو ترور جانې تاسو گزاره پس کوله بیا دا خبر زموږ د عقل نه بال د سړی اخلي پخلي لیکن وخت څنګه تیر په دوه تور سيزونو باندې موږ جون تیر کړل دوه تور سيزونه یو کجوري او بل اوبه نو دا ژوندۍ په پدیم تیر شي موږ ډېر کمزور یو الله تعالی ډېر احسانات په موږ باندې کړی د خوراک کمې نشته د جامو کمې نشته د پیزار کمې نشته کمې دي نو د اعمال صالحه او کمې دي بس او دا الله سره د تعلق نو کوشش وکړو ان شاء الله کنه که خیری زموږ د کورونو ماحول بدل او د دې مدرسو سره خپل تعلق مضبوط کو قائم علماء سره ناسته کو د تبلیغ والو سره ناسته کو او خپل بچی دي معلمین او معلمات ته حواله نو ان شاء الله کم کسان به که خیری جواب اوي لاس اوچت کې جذب د خپل ټول بچو نه عالمان جوړو حافظان به جوړو د بچیانو له عالمان جوړو تاسو ګورئ چې الله تعالی زموږ کورونو ته څنګه برکات را دلې الله جل جلاله دې د مولانا سلیم جاوید سے او د دې معلماتو چې کوم خواري کړه د تاسو د بچو سره او کسانې عالمان شو او سب کې ناظری والے 54 کسانې دي ټول دا ډېر لوی خواري د ګور لوی سرمایه حقیقت دا ده او د ټول د لوی خبره تاسو د دې بچو د علم حدیث دا ګران ټکی یقینو کې کذا سړی موبایل شي
دا حدیث چې ما وی کنه دا حدیث تاسو واورید څومره ګران لفظونه دي په دې کې د سړی په خوله نه راوړي ما تاسو ته حدیث وی امام بخاری رحمت الله علیه خپل استاد یاد کړی دی احمد ابن اشکاب بے داغ استاد یاد کا محمد ابن فضیل دا خلا آسان دے محمد ابن فضیل خو آسان دے بے داغ استاد یاد کا عمار ابن قعقاع دا گران دے اس تاسو بہوا یہ قعقاع دو درے ذرا قعقاع ہوا جزد اللہ 10 روپے انعام درکر استاد صدقی بچیانو دا دے مدرسو پا برکت دا حدیث پخبر زبان بانی ہوئی عمارة بن القعقاع عن ابي زرع داد محدثین نمونه دی په هر یو نوم کې برکت ته قدرت نو کوشش وکړئ چې خپل بچیان عالمان خو هم دا ان شاء الله الله دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد